سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين مخکینی درس کی رونو وچلول دپلار حضرت یعقوب علیہ السلام نا دا حضرت یوسف علیہ السلام دا بودلو اجازت وابست پدی خبر بانی تفصیلی بحث وشو خو چې کله غي یقین دهانی ورکړه چې مونږ برد ډیر یاد خیال ساتو او دیبا زمونږ نګډوډیږي څنګه یا شرمخ بلې څنګه خوري نحن عصبا
ستاوی دا پالیوانان زامن لز زامن نو کدی منگ نو خوڑی شی اذن لخاسرون نو بیا خو منگ دی توخینیو اس حضرت یوسف علیہ السلام سحر چه کلا پارخ ولو تلل سهراتا غرط وطل دا واقعو ذکر کئی فلما ذهبو به ہر کلا چرون بوتو به دی یوسف علیہ السلام لا تفاسیرو کی دی یوسف علیہ السلام بدغ رضبانی بوق لمون یو کپڑاوا دا دا سود جوڑاوا یوسف علیہ السلام تپلار دا ڈیری مینی وجین دغ جوڑاوا چوڑا یوسف علیہ السلام بانی یعقوب علیہ السلام انتہائی مینو او کلی چی خوب لیدو نو دو خوب نپس پہ ولڈی رضیات سنبالخ کو وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ او پا خیر آدو کرنو ان یجعلوه چوا چیدے دو شاڑ کوئی پر ڈٹ کی مضبوط قصد و ارادہ دا کڑی وا دو کور نبوت للو پر ٹیم کی نیاز دو دروغ یوی ما سر بائی بلوی ما سر بائی دا اللہ تعالیٰ تنگا خوخا دا دی وجنا دا مکر و فریب دا دی دا پارا چی دا رون پدی یوسف علیہ السلام بانی دیر مین دی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ دا خبر دا کوئیلا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ خود آیاتونو کی مخکیوالے رستوالے قرآن مجید کی صبر آئی کی سند کر گئی اسینا چی خلق قرآن ناول ڈائجسٹو نگنی افسانہ ڈرامی جوڑن کی بلکہ قرآن کیسا برائے عبرت سے کر گئی چی کم کرتوتونا و خویونا تر رز تر قیامت پوری کی گی یا شوی دی پاغ سے انداز بانے باس کئی بار صورت حضرت یوسف علیہ السلام چلا آغا وقت کی نبوت نو ملاو دی بوت زان سرے او لگوٹی بہارے چکو دا کوئی دو کنعان ندری میل فاصلہ کی دیو غٹی لار کچلار پغاڑا بانیو نور کنعان سر خواہ خواہ کی کوئی با عمر چا کرنو بلکہ دا دیر محلو او دا کلو خلق با کویانو بانے راجم کی دو زمون پدی علاقہ کی پدی کلی کی با خلق کپڑی بھی وندلی جبا کی خوڑ کی بدنانوی دارنگی دو وندلو نظامونو نار چاکر تندورو لہذا ہر چاکر کوئیمنو نو سکویان روچی آغا دا قنعان پا دی علاقہ کی دنو نو دا خلق دو بو ضرورت با آلتا نبرابری دو پاتش دغا کوئی چی دریمی لدا قنعان نلریو او دا مدین ندیتا دا لار راغلیو چی کم دا شعیب علیہ السلام علاقہ وا نو دا مدین نبچی سڑے مصر تتو نو دا کوئی با پغاڑا بانے راتو نو حضرت یوسف علیہ السلام دی کی دو غردولو پا خیر آدھا کڑی وا نو چکلے دی خپل کنعان او دی علاقین لگ بار کو نو خپل کرتوتون او خویون شروع کرو
دیده کی خناز او پیار او مینا محبت او آغا دای کی رنبے خوتی کمیسی و باسو حضرت یوسف علیہ السلام متعلق مفسرین کی سوئی نو آغا دا نیاز او دا مینی نڈک محبت نڈک چی یوسف علیہ السلام تا حضرت یعقوب علیہ السلام اچولو اولی تی آغا کمیس او کمیس دا سے خونو چی تنائی وی پکی دا تنائی ادا بٹنی دا رستو پیدا شوی دی لہذا استن سر دا استن دا دی ایجاد چی کم دنو دا مخینے و خستن بوم دا سستن نوا پا ازغو مزغو بانے و پدارنگی پنورو سیزونو بانے بے کپڑا بس کمیس باو یوسف علیہ السلام نے کمیس راکا گا وی باسو ادی کیوں ددی غبوغ او خسدو چھ منزان وجن من لدا سی کمیس نیش دے او یوسف کور کے ناس دے دبوک لمون کمیس حضرت یعقوب علیہ السلام دتا اچھولے دے بار صورت کمیسی تی نو باسو مفسرین ویسو گزارون مرگڑو او بیائی رسائی سر اتڑو رسائی چی کل دی بندگار کوئی نیمی تو رسیدو نو دی رونو کی او ظالم رورو اگوی رسائی ماتا پریگ دی او رسائی پریگ خدا یوسف علیہ السلام کتبانی لان خو اللہ تبارک و تعالی حفاظت کولو والا دی یوسف علیہ السلام دمرد اللہ صلی کولو دا اللہ مددمو نو زمون پا دی کویانو کے خدا اڈی پخی جوڑی دگا کویانو کی بگٹو غٹ یو سائٹ تا بدئی غردول او دید پارا چی دو کوئی سپائی کی گی چی سپائی تا زیاد آسانی پا دگا کوئی کی یو گٹو حضرت یوسف علیہ السلام اگا گٹ تا روختو قدرت چی خیجول کئی اگا گٹ تا چی روختو نو یو رور دک رور چی کم رسائی پری خودی وا دوی دیده نے یو گٹا پی غردو چی ختم شی دا بغض و دا حسدم یو حدی بار صورت یهودا قال قائل منهم دا قائل چی دی نم والا اللہ ندے اغسدے خودی یهودا وی چینا دا گڑ غردول وجل سین دی بار صورت وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ دیوئی آوازو کو چھے یوسفا اغبیا گنی بیرون رابانی اڑو چرتا اس وزید یوسف علیہ السلام کوئی نے آواز کئی خوچ کلا دا ارادہ بانی اللہ تبارک و تعالی پوشو اوڑکی والا خدای دا خبر واجولا اس دا وحی واو کنو وحی دا دی بارکی دا مفسرین دور آئی دی حسن بصری و شاگردانو توی وی و اوحینا الیہ لتنبی ابرم دتا ورکوٹوالی کی کوئی کی نبوت ملاوشو و اوحینا یو حضرت یحییٰ علیہ السلام تا ورکوٹوالی کی دسولیختو کالو نمخ کی نبوت ملاوشوی دی عیسیٰ علیہ السلام تا دا ورکوٹوالی نا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا مشموالی کی خبریں مکڑے ہوئی نبوت ولم خدای ورکڑاو حضرت بصری وی چی یو دا درم نمبر حضرت یوسف علیہ السلام تم نبوت ورکوٹوالی کی ملوشو دا یو رائے دا خزمون دا جمہور مفسرین و اکثر مفسرین دا رائے دا چی دا وہی تسلی وا لکه داسې قسمه کچری هر ځای کې د وحی معنی کیږي نو بیا خو سوار لسمه سپاره کې خدای وایي واوحى ربك الى النحل او وحی وکړه ستا رب الى النحل د ګبین مچایتا که وحی هر ځای کې د وحی معنی کیږي نو بیا خو د ګبین مچایلا وحی را دي د وحی نه مراد دا د ګبین مچایلا الله تعالی زړه کې واچول چه گرد و رسول راکاگا تبانی پابندی نشتے خدای بادی پا گیڑا کی جے کم دنو شاہد جوڑائی نو دیدے کی وہی دا پمانا دا زڑو اچولو کی دا موسیٰ علیہ السلام مورتاوم لفظ دا استعمال شوے دے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهَا
مونږ د موسی علیہ السلام د مور پزړه کې دا خبره واچولا. نو دې کې وحی نه مراد تسلی د یوسف علیہ السلام لا حضرت جبريل لاغي. سو کوئی حضرت حسن بصری وای دا وای نو حضرت جبريل لاغلو. او چې سو کوئی دا وحی نه دا نو د زړه اطمینان ولا الله چړې ولا مطمئن ک چیرېګه ما واوحینا الیه نو پسړه کې واچول مون الیه یوسف علیہ السلام تدا خبره خیر دنن خود کوئی کی لتنبئنهم بامرهم هذا دهل بددی وغدا البت دی توای دی بکسترگی ملامتای ادا وخنن کوئی کی وہ مستقبل روخانه دے لتنبئنهم بامرهم هذا دی بتا سکے اور دے راضی ادا ټول خبره ورته تکي وهم لا يشعرون خدای تب پتنی چې دا زمور دی. نو چې کله کوئی کې وګورو نو بیا به طریقه دا کولا چې خصمانه به کولا. یهودا خ کردار ادا کړي د سهاده پوری کله مماړه ورغولي کله کرکنډه ورغولي کوي تا کله د کور نصراغسته او غورغولي دا کردار به یهودا ادا کو. خو چونکی درونو موافقت نو دا کار به په پټه باندې کو نمبر ما مقررو نور خو بلال الغر تلرګول او بيدی ګډي به وباسلې او خان به وباسلو یو بده کوئی غاړه کې ګرځیدرا ګرځیدو سوره دې تیرې کړي وي درې راځي او درې شپې پس څلورم ورځ باندې یو قافله کنعانی تاجرانو د مدین نه یو قافله رااله او طریقې کار بداو چې تاجر به یو تنته زکه په دغه علاقه باندې ډېرې زیاتې ډاکې وي خلک خرابو دارنګې چې کوم دنو قتل و غارتو او دارنګې نور ډېرې زیاتې نقصاناتو. بهر صورت دغه قافله د تجارت چې راورسېده دغه ځای ته طریقې کار بداو دوی میدان له یو نوکر ساتلو د دې نوکر نوم مالک ابن دغنا دم خپانوانو غټه بوکه به راوباسله جته وی سلرګي جمع کا او بوکا راوبا سچ سوبوس کو دا سروي به وبکه دغه قافلې بچراتلې نو په خانو باندې اسانو باندې دا خرم قدیم زلاور دی د میری پدی باندې هم ډیر باس کړي خرب وسرو نو دا ټول وبکول او دارنګي دا بداغي نوکر یو ذمہ داری وا د چې بوکا کته کړه نو بغیر سرخی بوکا سم درنی دا بوکا درنوا با صورت چې بوکای کله روچه تکړه پای کې دا یوسف علیہ السلام قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق مخکی وجات سیارتون سره دا ذکر کئ. بار صورت یا بشرا هذا غلام هغه خوشاله شو وی دا خو غلام د پخوا زمانہ کې بخلکو دالکان دا غلامان ډیر زیاتو آزاد طبقه ډیر زیاته کموا دارنګ غلامانی وینځي بوي هغه به خرصول را خرصولي ظاهره خبره ده چې سړی دولت ویني نو خوشاله شي. یا بشرا هذا غلام او بیا یوسف علیہ السلام خو ډیر زیات خستاو نو د دې مالک ابن دغنه پزړه کې دا خبر رااله چې د ډیر لوی دولت چې کم دین وکي پیسې ډیر زیاتو کې خسته نه خلق به ډیر زر واخلي. بهر صورت دغه خبره جات سیارتون نشورودا نو دی بغردیدل را ګرځیدل خود ګرځیدل او نمخ کې مخ کې چې په کوم مرز باندې دا کیسو کو جاءو ابا معیشا ایبقون نا وخت دی دغه رز باندې او یو ورغمی حلال کړو دهغه ورغمی په وینه کې دا کمیس دا ککړ کړو او دارنګي چې کم دنو وینو باندې تپلو اچرال الاباو پلار سکا عیشان نا وقت په وخت د ماسخوتن کې یبکون جړلې سترګي مګلې. ابن قیم زاد المعاد کی صفا یوصل سلورت یا باندې وی لس قسم جړارا د چا په جړا به دوکه نه خوري او بیا د جړا قسمونه ذکر کړی دي. عیشا ایبکون یو جړا پکې لمه کړدا ال کلنکارای او د پنتر بازای دا یو جړا ور دی دا جاءو اباهم عشاء يبكون
رالل دی خپل پلار سکا چونکی ملامتو ماسخوتن ولیکو ځکه د پریب د جړه پته نه لګي په تیاره کې لہذا دینا وقت کا دیتا خو خزان معلومو چې یعقوب علیہ السلام د خدای پیغمبر دی اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله ځان ساتي د مؤمن د فراستنا د پسترګو لیدل نه کوي فإنه ينظر بنور الله د لیدل کوي د الله پرانا باندې دیتا دا خپتا وا چې مونږ نه پلار تپوس کوي نو پلار ته وی قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا پلار ته تپوس خونو کړي چې یوسف موسی کو مجرم نه غلطای ځای په دې کې چې تپوس کړي ونو دای په ویلو ورته راځنه کېدو سره وی ازمون پلار مونږ تلو نستبقو منډه مو وهلې استباق ویل کېږي منډو ته ګرځېدو وترکنا یوسف عند متاعنا سامان سکمو یوسف پرې خودو فاکله الذئب هغه شرم خو خوړو بیا ورته وایي وما انت بمؤمن لنا ته زمونږ په خبره یقین کې هسې نه ته زمونږ خبره منې نه مونږ ته پته راوي چې ته به اوس مونږ ته وایې چې تاسو دروغجن یې ولو کنا صادقین اگر که مونږ رښتیا ویلي او که زمونږ نه منې نو دې کمیس ته وګوره جاو علی قمیصه بدم کذب ویلی وینو تا ادارنگی وینو کی مکمل لطفت تے یعقوب علیہ السلام ورتوی دا کمیس را گئی چی کمیسی اوکتوی عجیبا شرمخو چی سڑے دا نوڑے دے او کمیسی ندشلو لے جاو علی دا عجیبا خبر دا چی دا شرمخو که دا امریکی پروفیسر چی پا دمرا حکمت عملی سرے کمیسو باسو جاو علی قمیصه بدم کذب یوسف یعقوب علیہ السلام ورتوی بل سولت لکم انفسکم دا خسته کړی دی دا یو لوی داستان دی چې تاسو جوړ کړی دی خسته کړی دی ستا خبره تاسو ته ستاسو نفسونو فصبر جمیل صبر جمیل زه څه کولی شم پلار هم کله کله بېوسه شي ځوانان هلکان چې راورسي نو پلار بېوسه شي صبر جمیل بس وی خسته صبر دی زمانو داره د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گلی شکوی نه کوي ادارنګي چې کوم دنو دارنګي د دې وجنه بایبل چې کوم روایت ذکر کړي دي چې یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خپل کمیس او واسا او ټاټي واچو د اسرائیلیات دي او پټکې لړکنو ملای په وتړلا او ویری شروع کړه اسرائیلیات دي تفاسیرو کې دا ډېر زیات دي د دې وجنه د اسرائیلیاتو نه بزان بچ کوي اصلي ماخذ غي مونږ ته پرېږدي نه د دې وجنه تفاسیری ګډوډ کړي دي دولتونه دي وسکا فصبر جمیل ابل رحمت یو صاحب وی یو خکس نه واوریدل وی د یوسف علی السلام له الله تعالی وی یو کس راته وی ډیر خپل کس وی یوسف علی السلام نه الله تعالی وی نبیان زکه پیدا نکړو نبوت په خپل ځای زکه ودرېدو وی چې د پلار ته بادشاہت کې پاسېدل نو یعقوب علی السلام ته دې ته اسرائیلیات وی دا اسرائیلیات تی دی وجنه د اسرائیلیات ابن کثیر دا کار کوي حافظ ابن کثیر چان لګی تفاسیر ہوتا نو چې کوم شی کتلړ شي هغه صحیح او کوم چې چان کې پاتې شي نو معلومه ده شو چې دا بیکار سيزونه دي د دې وجنه د تفسیر بنیادی ماخذ دا دی چې سړی د دې غلط واقعاتو شکار نشي فصبر جمیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل صبر زما ډیر زیات خسته خدای به فیصله کوي اصل فیصله کون کے اللہ تعالیٰ دے واللہ المستعان لما تصفون او اللہ تعالیٰ المستعان لما تصفون وجاءت سیارہ فارسلوا واردهم سرام پدی کی او کافلہ رالا دی اورور ڈیوٹیو لگے دلے وا خبار صورت دغه ټیم کې دیو سلور مرض د وینن درې مرض د سوکران له سلور مرض دا دغه ټیم کې دی تلو نو چې دی تلو او دا مالک ابن دغنبو کی سرا یوسف علیہ السلام راغے نو دیتا بدور اندازہ لگی دا کشکڑپ وغیرہ چی او دن سوچتے نورا تیارا و درنا انتظامات نو چی پا اندازہ بانی پوشول چی سڑے خود دیلے نو تیرے نورونے روبال لویدو معلومی کی دا سے اندازہ ان سلیتا لگی چی قافلہ راغلے دا تازہ پچی دی دارنگی قافلہ راغلے دا تازہ پل لے
دور اندازه باندې دی پوه شول چې قافلې څه چل کړی دی لاړل ورپسې اواز یې ورکړو چونکې دی څه کوم اوښانو دی څه کوم اسان وغیره وو لہذا قافلې را لاندې کړه وی دا زمونږ غلام دی تاسو وګورئ خبره یې بدله کړه وی دا غلام زمونږ نه را تښتېدلی دی کوم ځای کې مونږ مونته هغه وی دا خو بوکي سره چې کوم دی نو راغی وی ګوره دی خو ډېر څه داسې باغیغونه کېدی د کار نه دی ډېر زیات په شکل باندې دوکه مه خورئ خو اذا که اخلي نو قیمت را کوي واصروا بالدعاء والله ولي وشروه بثمن کې دغسې نو اول یو ورته 20 درهمه ووي تفاسیر لیکلي دي وی 20 درهمه ریټ یې په خپله ووي الان کې بای ریټ نه وایي مشتري ریټ وایي قانون خدا دی چې مثال طور سره کله بای او کله خودی مخکې شو په دې بنیاد باندې چې بس ځان ته خلاص کو او په پیسو باندې ځکه ورکو چې پیسو باندې سړی خوږېږي چې وروسته ورپسې خفه یې هسې نه چېرته پرېږي نه دي او په دې شکل باندې دوکه ونه خوري نو پرېږي نه دي یهودا وینا مونږ 11 وروڼه یو لہذا 2 درهمه خو چې ورسي تاسو یې د ځان غم کوئ 22 درهم به راکوئ نو 22 بیا وروسته شول 2 درهمه یې پرې راواغستل والله ولي وشروه بثمن نو رور یې خرڅ که بثمن په پیسو بخسن حرامو بخس دو معنی را دی یو کوټه معنی را دی دا کوټه معنی دی کې نه ده بلکې دی کې بخسن حرامي دي ځکه رورسو خرڅوي او پر رورسو پیسې اخلي دراهم معدوده د شمیر درهم چې یا 20 درهمو ایا 22 درهمو وکانو فيه من الزائرین اخذوا خانو د هر څه مالکانو په 20 او په 22 باندې هیڅ کار نو فيه من الزاهدین دی پیسو ته حاجتم نو بے رغبتو لیکن کله چې انسان شرمخ شي دی بیا هر څه کوي د دې وجې نه ټوله بېدیني دا د انسان نه ده ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اوچولنده کې چې څومره فساد دی نو دا د خلقو د وجې نه دی چې کله انسان ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې الله بر دې خلقو مدد کوي خو چې کله دې خلقو کې 2 څیزونه نه پیدا وی یو جهالت د جهالت دا مطلب نه دی چې د بی تعلیم نی ایم ای تعلیم به نی کیمستری او بایولوژي او فزکس به نی ویلې میډیکل به نی پاس کړي دا به کړي جهالت دی ته وایي چې سړی الله نه پیژني او رسول الله جهالت دا دی رسول الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل جاهل دا دی چې څوک الله نو پیژني جاهل هغه دی چې رسول الله وایي ما نه پیژني موږ هر څه پیژنو په هر څه باندې خپويږو نه الله پیژنو نه د الله رسول پیژنو د دې وجه نه بکواسات کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 غنټې عرفات کې لاس اوچت کړی دی مونږه تعالی مور او پلار 10 منټه لاس اوچتای رسول الله صلی الله علیه وسلم عرفات کې 15 غنټې چې 15 غنټې یو سړی لاس اوچت کړی یو جاړي خدای زما امت نو یو سړی د پلار متعلق نشي برداشت کولی چې زما پلار پسې د څوک خبرې وکړي زما مور پسې د څه خبرې وکړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات پسې به اب کمزور مسلمان هم نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف څه برداشت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 غنټې لاس اوچت کړي دی او جاړي خدای زما د امت سره گزاره وکړي خدای تباکه ما خدای علاقه ما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی موږ را کړی دی وکانو فیه من الزاهدین خو چې کله انسان برباد شي دنه هر سیر شي د دې وجه نه د یوسف علیہ السلام دارونو دا بے رغبت او دغه نشوک ساتون کیو دی پیسو سره خود حضرت یوسف علیہ السلام مخه ختموله او دارنګ دی لري کو نو وی فرمایل فلما ذهبوا بی ہر کلا فلما ذهبوا به ہر کلا چبوتو دیرونو یوسف علیہ السلام واجمعوا او پخ اراده وکړه ان یجعلوه چې واچي دی فی غیابت الجب د شار کوئی پډټ کی و اوحینا نو پزړه کې واچول من الیه یوسف علیہ السلام تا یا تسلیم ورکړه یوسف علیہ السلام ته چې خپکیګما دا کوی نه دی دا د بادشاہ تخت خستارونه نه پويږي لتنبئنهم خامخات خبر ورکی دیتا بامرهم
د دې د دې ناکاره کار دا دی چې څوکړو دا د کولو کار نو وهم لا یشعرون او دی به خبر نی وجاءوا نرال الاباهم خپل پلار سکه عشاء نا وقت ماسخوتن یبکون جړلی قالوا نوی ټولو یا ابانا ای زمون پلارا انا ذهبنا یقینا منتلو نستبقو منډي موالي وترکنا پر خودو من یوسف علیہ السلام خپل سامان سکا فاکله الذئب خرد لرا شرمخ وما انت بمؤمن لنا او اے بابا جانتنی یقین کون کے پمنبانی ولو كنا صادقین اگر کیو منگارشتنی وجاؤوا رالل على قمیصه پا قمیص د یوسف علیہ السلام بانی پوینو د دروغ سرا یوسف علیہ السلام والد سے یعقوب علیہ السلام فرمائل بل سولت خبر دا سندا لکه څنګه چې تاسو جوړ کړی دا سولت لکم خست کړی د تاسو ته نړونو تاسو دا خبره دا یو معاملہ او یو داستان دی چې تاسو جوړ کو فصبر صبر زما صبر ډیر خسته دی د بسوکم والله المستعان الله غزاد ته چې مدد ته غوښتل کیږي زه د خدای نه مدد غواړم علامات تصفون دا خبرو بارکی چې تاسو یې ماته د دروغ بیانوي وجاءت سیارہ نو پسلور مرض رال یو قافلہ فارسلو واردهم نو دی قافلی دی خپل نو کربانی وینا اکڑا فارسلو نواچو دی اولیگ دی قافلی واردهم خپل نو کرو فادلا دلوان اغابو کا کتکڑا اچی بو کئی رو باسل قالا مالک ابن دغنوی یا بشرا مبارک شیحادا غلام دا خو غلام دے وَأَسَرُّوهُ پٹک دے بیواتن دیر مال دولت پا خیال سراچی دے بزان سکو ساتم نو لہذا مالکانو تا تاجرانو تب پتنی مال بڑیر سنکی واللہ اللہ تعالی علیم فود بما پاغس بانی چی دی کم کولو روور پسی ادانگل چی سڑے خوچت تے شروحون خرچی کو پنی ملار کی بی ثمن بخسن پپیسو حرام سرا دراہیم معدودا چی اغارام پیسی درائم دشمیو چی شلو یا دویشو وکانو او دا ټولنا فيه پدی پیسو کی د شوق نساتن کنا د بی رغبتنا یو تنوی تان کی ادائیگی توفیق ورکی خدای سمر بی اولاد دی نیک صالح اولاد ورکی د چا اولاد نافرمانی تی اطاعت گزار فرمان بردار کی خدای دا قرآن زمون د نجات ذریعہ وګرځي د جنت الفردوس د ذریعہ وګرځي خدای شفارسی زمون د ټول مسلمانانو په حق کې قبول او منظور کړي خدای مون د خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفارت طلبګار یو خدای د خوب پیغمبر شفارت زمون په حق کې قبول او منظور کړي صحیح عقیده اخلاص زمون د ټول نصیب کړي بیماران دعا کی یاد کئی چی اللہ شفائی کاملہ عاجل مستمر نصیب کی مردگان دے اسلام دعا کی یاد کئی چی اللہ قبرون دے جنت تباغچون باغچ کی شیخ سمیولک بابا تا دعاو کئی چی خدای پاکی قبر دے جنت تباغچون باغچ کی دیر غلط سیلوانا دا خدمات و خلق ورکڑا دیر لوی تاریخی ظلمیو کو خدایا دا دی ظلم خدایا تا تپوسو کی خدایا دا دی ظلم تا تپوسو کی خدایا دا غلا جنت الفردوس ورکی خدایا غلا جنت الفردوس ورکی خدایا جنت الفردوس ورکی
قبر د جنت ته باغچونه باغچه کی خدای دا دردونه خدای په خوشالو او خندا باندې بدل کی خدای دا دردونه په خوشالو په خندا باندې بدل کی خدایا سمرا مردگان د اسلام دی خدای د ټولو قبرونو د جنت ته باغچونه باغچه کی خدای د ټولو قبرونو د جنت ته باغچونه باغچه کی خدای زموږ په زړونو کې دینداری پیدا کی خدای سمرا ناقصه طبقه چې دا خدای ته ول هدایت کی کہ ہدایت په قسمت کې نه خدای ته تباہ او برباد کی خدای ته تباہ او برباد کی لکه څنګه چې د عادیان او سمودیان تباہ کړو خدای د عادیان سمودیان غونه کې تباہ کی خدای د یهود او د نصاراو د پنځه نه منخلاص کی خدای د یهود او د نصارا د پنځه نه منخلاص کی خدای کم ټیم کې ته زمونږ ساخلی د عظیم کلمه په جبه باندې جاری ولري چې لا اله الا الله محمد رسول الله